منو دا ویډیو به تاسو نه کوئ. ولې به نه کوو؟ ویډیو موږ ته ویل شي څوک به دلته دغه ته نه پرېږدئ. څه ته به یې نه پرېږدئ؟ ویډیوګانو ته پکچر مکچر ته به دلته څوک نه پرېږدئ. نه نو مونږ خو بار په روډ باندې ولاړ یو که نه صاحب سکول ته خو روډ ولاړ یو، خو هغوی دلته دا ویل دي چې یاره تاسو به دلته دغه نه کوئ. دا څه به نه کوې؟ ویډیوګانې او دا چې څه مسئله هغې وایي راشئ موږ هلته دفتر کې ناست یو پوه شئ زموږ سره ډسکس ته اوس دې ځای کې ما ته دلته کې ما سره ودرېږه زه تا ته مسلې ویم چې څه مسلې دي او چې تا ته وایي چې دفتر ته ورشه. نه نو ته دفتر ته ګوره جي یو خبره ته کومه چې دفتر ته نږدې دی چې دفتر یې تا ته وایي چې دفتر ته راځه نو مسله پرې حل که که نه. دغه مسلې حل کول خو زما کار نه دی، زه خو کلاس 4 یم. ستا دا کار چې ته به هلته کې ما سکول مخې ته ویډیو ته نه پرېږدې. ما د خپلې ډیوټۍ سره کار دی پوه شوې. تقریبا 3 کاله مخکې پورې پکې 2 استادان وي 220 تعداد وو. اوس پکې یو میس ته 80 استاد دغه سټوډنټس اوس بس داسې یتیم شوی شان دی. دوی یې مونږ دغه ته هم نه پرېږدي نه میډیا والا راوستی شو. هغه ته میډیا ته څه پرېږدي هغه خو تا هغه کارکردګي ښې خلکو ته که نه. مونږ خو ډېر په پلانینګ سره به مونږ چې کوم دی د میډیا والا دې سکول له راوستو خو تاسو به داسې اچانک زه تلم شکور کې مې کار و زمونږ کار اچانک وي جي بس زبردست کار هم وکړو او دغه هلکانو سکول خو هم قیصه ډېره ګډه وډه ده. بس یو حل دی ودرېدلې. اوس پکې یو ټیچر او هغه هم چې راشي نو هغه ماشومان چې کوم دی نو بس هغه خپل کار پې کوي ودرېدل. هغه ټیچر پې خپل کار کوي د سکول کې چې کوم دغه خپل کار څه مطلب بس هغه زه تاسو ته نشم ویلی اوس که نه هغه زنانه و خیر بدلته کې ناستې بس هغه پیتاوي ته چې کوم دی کرسۍ یې چولي او هغې کې ټیچر ورته ناستې څوک وله خپې زور کې څوک وله بسم الله الرحمن الرحیم. دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنگرخان ما او دا وخت په ضلع چارسده کې په تحصیل تنګي کې په ګنډيري روډ باندې په صاحبزاده کلي کې د جینکو د سکول مخې ته ولاړې ما. دا هغه سکول دی چې د دې باره کې مونږه څه ډېرې خبرې اورېدلې وې، خلکو ډېر شکایتونه رالیږل، خو چې نن په خپله باندې مونږ راغلو یقینا چې دا ډېر سکول او د دې ځای دا خلک د دې ځای دا ماشومان یقینا چې ډېر قابل رحم دي. او زه بیا تاسو ته دا وایم چې دا 2026 دی خو په نن دور کې او دا علاقه څه داسې نه ده چې ګنې دا هغه د ضلع مومند او یا د یوسف بابا هغه اخري علاقه ده په کومو سکولونو کې چې ما پروګرامونه کړي ولته کې به ټیچرز نه وو. دا د تنګي نه تقریبا د مین تنګي نه دا 2-3 کیلومیټره کې بهر ځای دی، خو دلته کې زه معلومات تاسو د دې علاقې د خلکو نه په خپله تاسو ته مخې ته راوړم چې دلته کې څو ټیچرز دي، دلته کې سټوډنټس په ماضي کې څونه وو، اوس پکې څونه دي. قدرمنو تاسو د چوکیدار صاحب خبرې واورېدلې، هغه وایي چې یاره ما تر افسرانو نه اډر دی چې تاسو به څوک نه پرېږدئ، خو زه بیا دغه چوکیدار د دې ځای دی او ما ته دا معلومات د دې کلي خلکو وکړي چې چوکیدار په خپله د سکول نه خپلې ماشومانې ویستلي دي. هغې وجه دا ده چې سبق پکې نه ښودلی کېدو، خو هغه بیا ما د سکول مخې ته نه پرېږدي. نو زه دا وایم چې دا وجه څه ده؟ وروره څنګه څه نوم دی؟ زما علي خیدر نوم دی. علي خیدر د دې ځای اوسېدونکی؟ بلکل دې ځای اوسېدونکی یم، دلته مې لنډ کور دی. د 2010 کې افتتاح شوی و، هغه ټیم نه تقریبا 3 کاله مخکې پورې پکې 2 استادان وي 220 تعداد وو. اوس پکې یو میس ته 80 استاد دغه سټوډنټس دي. هغه مخکې پکې څونه وو؟ مخکې پکې 220 وو. 220 او څو استادان پکې څونه وي؟ ووي او هغه اوس پکې څو هغه دي استادان دي؟ اوس پکې یو میس یوه ده. بلکل موږ لکه سیاسي خلک هم راغوښتل چې موږ له دا مسله خلک ته موږ ته اوس سټاپ پوره کړي. میډیا والم راغوښتل، بار کوشش وکړو، اخره کې چې ونه شو ما خو خپل لکه بچي ویستل، خپل بچي ویستل بیخي مې ویستل ځکه چې دې مسله نه حل کېږي. لکه خپل تاسو بچي وو؟ زما بچي دې نه ویستلي دي؟ زما یو لور هغه مې ویستله، نور هم داسې رشته داري بس هغه هم اوس چېرته کې ځي؟ اوس قاضي سره ته ځي. تر دې خوښه کړه لالا څنګه دی؟ السلام علیکم. طبیعت ته ښه دی؟ څه نوم دی؟ حسین نوم مې دی. حسین ته هم د دې ځای که نه؟ جي مونږ دې ځای. ښه څه به راته وایې د سکول په باره کې؟ نو مونږ به څه ووایو، دا خو بس مخکې خو خلکو ته سهولت و، نږدې د کلي والا ماشومان به ټول راتلل دلته، خو زه مخکې پکې استادان هم او د حکومت هم پې خیر و، دغه والا افسران به هم راتله، دې ځای به معلومات کو کله ناکله. اوس بس داسې یتیم شوی شان دی، دوی یې مونږ دغه ته هم نه پرېږدي، نه میډیا والا راوستی شو. هغه ته میډیا ته څه پرېږدي؟ هغه خو تا هغه کارکردګي ښې خلکو ته که نه؟ نو بس هغې مجبوره یاره جي مونږ ځان دلته د معمولي پولیس والا نه ځان بیا نه شو خلاصولی. نو هغه ځای نه دې څوکیدار ماما ته هم دا دغه دی چې دلته څوک انټروی ته مه پرېږدي، دغه ته هم پرېږدي. اوس صرف یو دغه راځي
ماته دا وویله چوکیدار درې سړک تنخوا اخلي که د سکول اخلي د سکول اخلي خو څنګه به دی ما په سړک نه پرېږدي نو په سړک باندې خو تاسو ته مونږ دې سم نشو به سکول ته چې ننوځي مونږ ته څه نشو ویلی خو لکه خلک کیسه راته وکړه سکول نه دې بچي کله ایستلي دي بس په مزه مزه خلک وباسي اوس پکې تقریبا 70-80 تعداد 70-80 پکې او مخکې 220 نه کړه او تقریبا دغه مخکې پکې استادان هم غنې وي ګڼې اوه پکې وي او 15 دانې اوس پکې یوه اوس ده یې راځي هغه یوه هم مستقله نه ده نشي نو هغه وسان عاجز سو کې دا خو ګناه نشته تام ته خپل بچي وېستل او مونږ ټول بس نشته پکې د نش برابر دي جی او چې د نش باندې اخره کې به ته جنازګاه جوړوي کنه نو بس خامخا چې هغې ته هم پرېږدي زمونږ د یتیم وطن دی او یتیم وطن کې خو دغه وي بس صحیح ده جی څه به درته ووایم څنګه له ګلاب ستاسو نوم دی زمونږ نوم دی محمد نوم دی جی بالکل. محمد ته به راته څه وې یاره دا ډېر مزیدار او ښه په دغه روانو جي او شپږو استادانو پکې 250 پورې تعداد پکې رو رو ته استادان کمیدل شروع شو نو زمونږ دی عوامو ته خپل بچیم بس کله څوک ګنډېرې ته څوک تانګي ته څوک د قاعد سری سکولونو ته لیږي نو اوس یې هغه مزه نشته جي او جی سکول جوړ دی حکومت په کروڑونه روپۍ لګولي دي د هغې نه علاوه مخکې پکې اووه استادانې وي هغه رالی یوې ته هغه یوه هم مستقله نه ده چېرته کوي کله د یو ځای نه راشي کله د بل ځای نه راشي په سوال باندې که او نه جی بالکل نو څنګه ستاسو د علاقې کې د خلکو کې دونه څه د خبرې کولو څوک نشته چې تاسو لکه د خپل سکول دی دا سم شي روان شي مونږ په 2-3 ویډیوګانې وکړې دي نه مخکې نیوز والا راغلي او هغې باندې چا سیکشن وانه غوښتلو بس دغه شان حالات دي نو او جی صحیح ده څنګه له زلمیه ته ردی ځئ وعلیکم السلام څنګه جی طبیعت ته ښه دی بوټ پکې راشي بوډ هم راغستی دی جی څنګه له څه نوم دی محمد ابراهیم محمد ابراهیم ردی ځئ که نه د دې صاحبزاده کلیمه او بچي دي شته او الحمدلله سبقونه چېرته وایي لا واړه دي خو به دا داسې دي کې چې کوم ماشومان سبق وایي دا هم زما بچي دي ما د ګاونډ د خلکو خپل دي کلی دی ډېره ښکلې خبره دې وکړه خو ډېره ښکلې خبره دې وکړه خو دا ویمه جی د دې چوکیدار څه نوم دی د حبیب نوم دی حبیب نوم دی دا حبیب ولې دی وړو ته د خپلو بچو په نظر نه ګوري دا خو زه تاسو سره تفصیلا خبره در کوم ما خو چې کوم دی د پاکستان تحریک انصاف سره مې تعلق دی ستاسو په دې شیبه ما کښې دي چې دا کله دغه شي ډېر خلک مې وپېژني دې سکول تقریبا چې دا شروع شو نو د دې کې تقریبا 450 د ماشومانو تعداد و 450 ښه د دې حبیب د خولې وینا ده 450 کې د ماشومانو تعداد د بدقسمتۍ نه ټیچرانې په وخت کې وي او بیا ټیچرانې په کمیدو شروع شي حتی چې حبیبه د ابراهیم جی ته ستا په خیال د ټیچرانو د کمیدو څه وجه وه ټول تفصیل دله در کومه موږ ډېر په پلانینګ سره به موږ چې کوم دی د میډیا والا دې سکول له راوستو خو تاسو به داسې اچانک زه تلم شکور کې مې کار و زمونږ کار اچانک وي جی بس زبردست کار مو کو ما به تاسو راوستلې په تفصیل باندې واده ما چې تاسو 450 تعداد په دې سکول کې د ماشومانو او تعداد چې کوم دی زما په خیال تقریبا یو 3 میاشتې مخکې ما د چا نه اوره چې هغه 150 سره ورسېدو 80 دي ها 80 شو نو ماشومان چې کوم دی هر چا چې کوم پلارانو هغه خپل بچي د یا د لکانو سکولونو ته د نږدې خو موږ سره د جینکو سکول بل نشته خو دلته کې یو د لکانو سکول دی یو دلته بره دی او ماشومان هلته کې لاړلې او دغه لکانو سکول خو هم قیصه ډېره ګډه وډه ده بس یو حل دی وادرېدو یو حل دی د بدقسمتۍ نه مو چې کوم دی د پاکستان تحریک انصاف چې کوم منشور دی تعلیم او صحت نو زه اکثر چې کوم زمونږ ملګري هغوی سره زه دا بحث کوم په ګروپونو کې نن خو به تاسو سره ما یو اتفاق جوړ شو ډېر زبردست کار وشو چې تاسو راغلې چې زمونږ په دې کې چې کوم دی مکمل ناکام یم د دې چې کوم دی ما 3 پیرې چې کوم دی د خالد خان چې کوم پرسنل سیکرټري دی هغه ته ما ویلو هغه سره د الله پاک خو کې زمونږ خبره هغه ټایم کې چې کوم دی هغوی ما ناجي صاحب ته به هم پکې ونه کړله ټیچرانې به رالې عرضي به راللې بیا به د دې نه چې کوم دی ده به ما سره رابطه کوي یا د کلي دی کس به ما ته ویل چې هغه ټیچرانې ختمې شولې اوس پکې یو ټیچر او هغه هم چې راشي نو هغه ماشومان چې کوم دی نو بس هغه خپل کار پې کوي واده اورېدل هغه ټیچر پې خپل کار کوي سکول کې چې کوم دغه خپل کار څه مطلب بس هغه زه تاسو ته نشم ویلی اوس که نه هغه زنانه خیر به دلته کې ناستې بس هغه پیتاوي ته چې کوم دی کرسۍ یې چولي او هغې کې ټیچر ورته ناستې څوک وله خپې زور کوي څوک وله چا خبره سر ګمونځوي او دې پورې ما ته خبره رسېدلې ده که نه په دې سکول کې دننه یو ټیچر دا چې هغه راشي هغه ماشومان چې کوم دي په هغې باندې خپل مثلا کار کوي ورته پیتاوي ته ناست هغه په موبایل کې لګي کار کوي او ماشومان ورته ګیر کوي تعداد داسې لرالې ستاسو د خولې نه خبر شوم خو 150 تقریبا یو 3 میاشتې مخکې ما ته چوي چې 150 ته تعداد راغلی دی دا سکول په شړېدو دی د حبیب خو پکې چې کوم دی تاوان نشته زه یې وله ورکړی بلډینګ ورته جوړ شوی دی د سرکار نه پیسې خرج شوي دي تنها پې هغه الرډي اخلي
خو بند شوم تنخواه به پې اخلي بیا به کېدای شي چې د هغې نه پکې ډبل پې د دې کلاس 4 ته میلاو شي ځکه چې خپل روزګار به پکې یو پکې سا اجره به دې جوړه کړي اجره به ترې جوړه کړي تنخواه دغه وړي خو زمونږ په دې بلډینګ باندې او په دې ټیچران چې کوم مثلا د ابیب کومه تنخواه ده یا مثلا ابیب خو دا خپل ځای باندې اخلي خو مثلا دلته چې ټیچر راځي د دې سکول په سر ورته تنخواه میلاویږي که نه د سرکار نه دا پیسې راځي او ماشومان ته پیدا نشته دی علاقې ته ولس ته چې کوم دی پیدا نشته دی نو دا زمونږ بدقسمتي ده وادرېده چې مونږ خو لکه دغه کوو چې یاره زمونږ د صحت او تعلیم معیار داسې او دا زمونږ منشور کې دی خو چې زه پر خپل یونین کونسل ګنډېري نو تحصیلي تنګي کې به درکړم ځکه چې الحمدلله زما پروګرامونه ګوري الحمدلله ښه ریګولر ګورم وادرېده چې زما پروګرامونه ګورو نه صحت پم به تا ته پته چې کوم ځای کې دی او سکولونو تعلیم پم تا ته پته چې کوم ځای زه ښه کلیر کټ وایم د هیچا پروا نه کوم نه د مثلا د موجوده چې کوم دغه د نوکرۍ خوشې تشې ګرځم وادرېده خپل یو سوشل ورکر یم د وس مې څه کېږي یا کومه خو چاته مې دومره تمه نشته د الله نه غواړم او د الله سره چې ورکړه دغه بې حسابه کتابه ده خو هغه خبره به درته کوم ځکه چې دا زما د کلي سکول دی دا صاحبزاده کلی زه د دې صاحبزاده کلي اوسېدونکی یم ستا پہچان دی جی ټیک شو چې بیا هم نه سټارټېږي څه وجه کېدای شي هغه دې په بلا ولګي دا خو تیار سکول دی کې د 450 نه تعداد چې کوم دی دغه ته راغلی 80 ته راغلی دا زموږ دپاره زموږ د علاقې دپاره چې کوم ډېره د افسوس او د ډېر د فکر خبره ده چې په دې موږ سوچ وکړو چې دا څه داسې دغه دی که نه نو دغه زموږ بدقسمتي ورته وي او کار څه ورته وي وادرې ستاسو د وړاندې دی او تاسو چې کوم سټرګل شروع کړی دی نو زه تاسو ته په دوان له سلام کوم او الله دې تاسو له ژوند درکړي چې کوم دی کې حق او سچ خبرې چې هغه تاسو خپل د موبایل په شیشه باندې چې کوم دی د عوامو ته دغه کوئ هاي ابراهیم ډېره مننه موږ سره دغه خبرې شریکې کړې قدرمنو تاسو دغه خبرې د دې د خولې نه واورېدلې د دې علاقې د خلکو نه د ابراهیم د خولې وینا دا چې 450 سټرنث په دې کې سټوډنټس په کې په دې کې ټیچرز په کې نن دغه تعداد 70 یا 80 ته راغلی دی سرکار او د چارسدي د تعلیم ډپارټمنټ د افسرانو په مخ باندې دا د بې شرمۍ ډېره لویه څپېړه ده چې د 450 نه تعداد 70 یا 80 ته راځي 70 په دې کې 7 په دې کې ټیچرز هغه ټیچرز اوس راغلي دي یو ټیچر په دې کې اوس موجوده وخت یوه ټیچره ده او هغه یوه ټیچره د دې سکول مستقل نه ده هغه کله د یو ځای نه راشي کله د بل ځای نه راشي نو زه به دا یوه خبره وکړم ښه د هغې د پاسه بیا دغه دی که نه افسر شاهي ده خو په دفتر کې ناست وي وسکاوی ماویس کي او د دې نه نی خبر چې د صاحبزاده کلي د زمیندار او د یو مزدور کار پلار دغه خپل بچي ته کاتی چې دا 2-3 ټکي ووایي نو زما واپس مستقبل به د دې هم پې جوړ شي او زما به هم پې څه غم څه فکر اسان شي یو خبر تاسو ته کوم دا د جینکو سکول دی که نه دې کې دا 80 ته دی دلته کې تاسو سره د 9 کیلومتر فاصله کې د لکان سکول دی هغې نه به پکې زیاتې جینکې ولې چې دلته ټیچره نشته یار دلته خپل بچي خلک د چا وس کېږي نو چې تنګي ته دغه کې یا پرایویټ سکولونو کې دغه کې غریبانان دی وادرېده دلته بچي نو دغه خل دی وادرېده چې د 2 ټیچرانو نه چې کوم دی تا د یو ته رالی او هغه هم غریبه چې راشي دلته پیتاوي ته کښېني نو څوک وله خپې ورکوي څوک وله سر دغه کوي ګمنځوي څوک څه کوي څوک څه کوي که نه نو هغه شړېدو طرف ته بس روان دی وادرېده که زه هم که 2 میاشتې بعد کېدای شي دې ته بیا تاله لګېږي دې ته به تاله لګېدلي 2 میاشتې کې ځکه چې په 3 میاشتې کې کم سے کم زه د خپل چې کوم د موجوده حکومت دی زما چې کوم د ذلي مشران دي کوم د سرکار دغه دي هغوی ته یو جزانه درخواست کوم چې الله ته وګورئ دې ماشومان باندې رحم وکړئ دا تعداد به واپس سیوا شي که تاسو دلته مستقل کم سے کم یو 100 ټیچرانې پکار دي داسې موږ له ټیچر نه ده پکار چې هغه راشي دلته کې وخته تېره کړي او بیا د دې نه داسې ټیچر موږ ته بالکل نه دی پکار هغې نه بیا بندېدل ښه دي او هغه هسې هم روان دي بندېدو طرف ته موږ له کوم مستقل ټیچران 4 راوستی شي خو ډېره ښه ده که نه نو بس انشاءالله چې 2 میاشتې تېرېږي تاسو به بیا راشي به دې ته تاله پرته یي